أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وسپدی آیات کې الله تبارک و تعالی د رمضان المبارک د شپې او د ورځې احکام ذکر کړي چې د شپې جما کول دغه شان خوراک سکاک تر د سحر پورې د حلال دی او د سحر نورستو تر د ماخام پورې د شپې پورې د درې ونه سيزونه من دي. د دې آیات د یرید الله بكم اليسر سره ربط ته او تعلق دی، یعنی په دې آیات کې ردی امت سره یو اسانتیا ذکر کړي چې د روزي په باره کې ده. الله رب العالمین ویلو یرید الله بكم اليسر، الله رب العالمین غواړي چې په تاسو اسانی راولي. نو په دې آیات کې داغه اسانتیا ذکر دی، د روزي په باره کې یو آسان حکم راغی. بل تعلق د دې فلیستجیبو سره دی، یعنی هغه آیات کې الله رب العالمین وی چې دی اومني زما احکامات. نو په دې آیات کې داسې احکام ذکر کړي، داسې مسائل ذکر کړي چې داغي استجابت ضروری دی، داغي قبولواله ضروری دی. او سبب د نزول د دې آیات شان نزول مرتوی لکی علما ذکر کوي مفسرین چې په ابتدا د اسلام کې چې کله روزه پر شوا نو حکم داو چې د ماخام چې کله تاسو افطار وکئ، لیکن د ماسوتن د مانځن ورستو یا د کېدون ورستو په دیو باندې بیا خوراک سکاک د منو جما حرام وا. بس چې کوم یو انسان ماخام به خوراکو ک بیا ماسختن شه خوراک به بنو پېشمنه پکې نو، او یا بدا سیوا چې دی به ماخام خوراکو کو د بشه د کېدو سره سره با خوراک هغه بیا په دیو باندې حرام شو، جما به حرام شو. لیکن د بعض صحابه کرامنا لکه عمر رضی الله تعالی عنہ، کعب انصاری رضی الله عنه، داغینه د دې حکم خلاف وشو په خطای اجتهادي سره. او قیس ابن حرمه رضی الله تعالی عنہ اغم مسلسل 2 ورځې او 2 شپې داغنه خوراکونه شه د کور ته ستړی ستومان راغی او زنانه د دې د پاره د خوراک تیارولو د پاره وتله د کمرینا اکور کې ورله خوراک تیارو چې بیر تراله نو دا به ود شیو د کستړیو خو د خوراک نه کولو د وجه نه دی بیوج شیو. بیا الله رب العالمین اسانتیا راوستله او الله تبارک وتعالى دغه حکم په دې آیت سره منسوخ ک او په دې امت باندې تخفیف او سانتیا راوستله. دا شان په مخکینو امتونو کې هم دغه ترتیب کم چې په ابتدا د اسلام کې الله تبارک وتعالى دا ثاني راوستله او د قیامت پورې الله وی اوحل حلال کړی شوی دی لکم ستاسو د پاره لیلۃ الصیام پشپد روزو کې الرفثو کورواله الی نسائکم دخپل زنانو سرام هن لباس لکم اغی جامی دی ستاسو د پارا وانتم لباس لهن او تاسم لباسی او جامی دا غی د پارا. الله تبارک و تعالی فرمای چې دغه زنانا ستاسو د پارا لباس دي، ستاسو د پارا جامی دي او تاسو ردیو د پارا لباس او جامی ای. په لباس کې 3 خصوصیت ای، یو دا چې حفاظت راځي د یخنۍ او د ګرمۍ نه، دویم عیبونه په پټیږي
او دریم نمبر د بدن زینت او خیستواله دی نو دغه شان خز او خاون دا به یو بل حفاظت کوي او د یو بل د آرام ذریعہ ده او دا شان د یو بل عیبونه پټي او د هر یو د یو بل ډول ډال شمارل کی او دا شان خزو ته لباس وای په دی وجہ چې څنګه په لباس سره بدن پټیږي نو دا شان خز او خاون یو بل د فاره د بدنامۍ او د بدکارۍ نه پرده ده بلدا دا چې لباس کې د بدن د پاره آرام او سکونی نو دغه شان د خزې په وجه انسان ته ظاهري سکون میلاویږي او د چا چې خزانین او غبي سکونی دغه شان الله وی لباس لا تاسو د زنانم تاسو د پاره جامې دی او تاسو د دیو د پاره جامې چې یو زنانه بی وادي بی سکون او پریشانای دغه شان د بدنامۍ نه محفوظ نه او دا شان خز او خاوند د یو بل نه چې کم دن واغه د دیو پرده نشته دی څنګه چې د لباس نه پرده نه دا تشبیه پدې کې دا الله تبارک وتعالى فرمایي هن لباس لكم اغي جامي دي تاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو جامي د اغي د پاره کپڑے دی بل د پاره علم الله پيو الله تعالی انکم چې یقینا تاسو کنتم وای تاسو تختانون انفسکم چې نقصانم کړوي د خپل ځانونو سره خیانتم کړوي من نقصانم کړوي د خپل ځانونو سره پتا بانو پس مهرباني وکړه الله تعالی علیکم پتا سبحان دی وعفا او معفي وکړه عنکم استاسنا وعفا او معفي وکړه عنکم تاسو ته فالآن باشروهن نو وس نزدېکت کوي کورواله کوي د دې زنانو سره وابتغوا او لټوي ما كتب الله لكم اغه سوچ لیکلی دی الله تعالی ستاسو د پاره یعنی سوچ او فکر د نیک اولاد کوي او مقصد پدې کې اغه نسل له چې نسل انساني خورشي نو مطلب دا دی چې دغه په وخت د جما کې سوچ او فکر د اولاد کوي وابتغوا او غواړی ما كتب الله لكم اغه سوچ لیکلی الله تعالی ستاسو د پاره وکلوا او خری واشربوا او سکي حتا تردی پوری یتبینا چې خخکار شي لكم الخيط الابيض تاسو ته اغتار سپینا خیط تار الابیض سپین من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر یعنی د سحرنا د صبح صادقنا د سحرنا یعنی د تارونه مراد سحر دی تور تار د شپدا تور تار د شپدا او سپین تار او سپین مزه د سحر دی چې صبح صادق راوخیږي د اسمان په کنارو باندې سپینواله پیدا شي ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزي ال الليل تر شپې پوری ولا تباشروهن او نزدېکت مکوي درې زنانو سره وانتم عاکفون پداس حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجد په جمعاتونو کې پته ولګي د اعتکاف په جمعات کې او حدیث هم په دې باندې چې اعتکاف نشته مگر په مسجد جامعین په مسجد کې چې جماعت پکې کیږي جمع پکې کیږي یا د جمعې منځ پکې کیږي نو بهتر دی تلک حدود الله دا حدونه دي د الله تعالی فلا تقربوها منځ دې کېږي د الله تعالی دی حدونو ته دی فلوتا یعنی د خلاف ورزي مکوي نږدې کېدل مطلب څه خلاف ورزي مکوي کذالک یبین الله دغشان بیانې الله تعالی لكم کذالک دغشان یبین الله بیانې الله تعالی آیاته خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم یتقون د دې لپاره چې دیو پرهیزګاران شي د دې لپاره چې دیو پرهیزګاران شي نو پته ولګیدا
چې د رمضان المبارک داغي مقصود اصلي هغه تقوا ده چې تقوا په انسانانو کې راشي په روزي سره انسان کې تقوا پیدا کیږي او انسان متقی کیږي انسان پرهیزګار کیږي خو هغه رمضان او هغه روزه چې کله داغي د آداب او خیال مسلمانان وساتي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ویلیو چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کم یو انسان گناهونه پرې نه خودل دروغ پرې نه خودل نو دغه انسان د الله رب العالمین ته هیڅ حاجت نشته او ضرورت نشته د الله رب العالمین ته ضرورت نشته چې د خوراک سکا کې صرف بند کړي دي ورپسې آیات کې الله تبارک وتعالى پدې کې څلورم قانون ذکر کړي د ملک او د وطن د اصلاح لپاره چې هغه دا دی چې د حرام په حرامي طریقې سره مالونه ما حاصلوي خصوصا رشوت نه ځان وساتئ په ملک کې د رشوت ختم شي او دغه شان ډاکې د ختم شي غلا د ختم شي نو الله رب العالمین به امن راولي او امن به پیدا کی ولا تاكلوا او مخری تاسو اموالکم خپل مالونه بینکم فخپل مابین کی بالباطل پنا حق طریقې سره په غلطی طریقې سره باطل طریقه غلام دا ډاکه کولم دی او دغه شان دکی رشوت هم دی سودم دی دا څومره ناجایز طریقې چې بدی کی دي دا ټول بدی کې داخلي په باطل کې نو الله وی ولا تاكلوا مخری تاسو باموالکم خپل مالونه بینکم فخپل منس کې بالباطل پنا حق طریقې سره وتدلوا بها او مور کوي تاسو د مالونه ال الحکام حاکمانو ته مور کوي حاکمانو ته به تور رشوت لتاكلوا د پاره چې وخری تاسو فریقا صحیحا من اموال الناس د مالونو د خلقنا چې حاصله کوي تاسو وخری تاسو صحیحا د مالونو د خلقنا مثال په تور باندې یو نوکری دا هغه د بل مال دی د بل حصہ دا هغه حصہ ته په رشوت باندې ځان له حاصله کی دغه شانت کی یو پیکیج دی بل سدي هغه ته په رشوت باندې ځان ته حاصله کی ځان ته راواړي الله رب العالمین وایدا سم کوي دیو جن حدیث کې راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دا دوانو په جهنم کې دا دوانو په اور کې الله رب العالمین په دې آیات کې د هر قسمه حرامونه د حرامونه منع وکړه چې په هر ناجایز او په باطل او په ناحق طریقې سره مال مګټي مال ما حاصلوي مال مخوري او خصوصا بیا د رشوت نه منع وکړه چې په دې سره ملک خرابيږي ملک بے امنی پیدا کیږي امن کراولی نو رشوت ختم کا نن ولی مشکلات دی وجدادا چې دغه رشوتونه عام دي د وړو کې نواله د غټ افسر پورې ټول رشوت خواره دی او رشوتونه اخلي نو الله وتدلو بها او مور کوي دا مالونه ال الحکام حاکمانو ته لتاکلوا د پاره چې وخری تاسو اپریقا سیسا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه او په ظلم سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا پناه حق باندې د مال ګټل ګناه ده احل لکم حلال کلی شوی دی استاسو د پارا لیلت الصیامی پشپد روجو کی الرفسو کورواله کول الی نسائکم د خپل زنانو سره هن لباس لکم اغي جامی دی استاسو د پارا وانتم لباس لهن او تاسم جامی د اغي د پارا علم الله پیو الله تعالی انکم چی یقینا تاسو کنتم تختانون انفسکم یہ تاسو چې نقصان بم ورکړې خپل ځانونو لرا پتاب علیکم نو پس مهرباني وکړه الله تعالی پتا سو باندې وعفا عنکم او معفی وکړه تاسو ته
فالآن باشروهن نوس نزدیکت کوئی کورواله کوئی دا اغوی سرام وابتغوا او اغواړی ما كتب الله لكم هغه څه چې لیکل دی الله تعالی ستاسو دپاره وکلوا خورئ واشربوا او څکئ حتی تر دې پورې یتبین چې ښه ښکاره شي لکم الخیط الابیض تاسو ته هغه تار سپین من الخیط الاسود د تار توړ من الفجر یعنی د سحر نه ثم اتموا الصيام بیا پوره کوي روزي الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن او کورواله مکوئ د دې زنانو سره وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا حدونه د الله تعالی دی فلا تقربوا مور نږدې کېږئ دې ته خلاف مکوئ کذالک دغشان یبین الله بیانی الله تعالی آیاتی خپل آیاتنا للناس خلق تعالی لعلهم یتقون دې دپاره چې دیو پرهیزګاران شي ولا تاکلوا او مخری تاسو اموالکم خپل مالونه بینکم فخپل منس کې بالباطل په غلطی طریقې سره په ناجایزی طریقې سره په ناحق طریقې سره وتدلوا بها او مور کوي دا مالونه الی الحکام حاکمانو ته بادشاهانو ته لتاکلوا دې دپاره چې وخورئ تاسو فریقا سیسا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګناه او په ظلم سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك